أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا. أما بعد. رسول کریم صلی الله علیه وسلم سایه مبارک وایو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سایه مبارک سپېڅلې او نوراني بدن، نوراني سایه نه لیدل کېدل، نه په لمر کې نه په سپوږمۍ کې. علامه تقی الدین ابن علي المقرزي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خصوصیت وو چې د مبارک په داسې نور وو، که به په لمر کې روان وو، که به په سپوږمۍ کې وو، د مبارک سایه نه معلومېدل. علامه مقرزي رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن سبا رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د خصوصیات څخه دا وو چې داسې نور وو، نه به په لمر کې سایه معلومېدل او نه به په سپوږمۍ کې. په دلیل کې د سورة المائده آیات نمبر 15 راوړی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین. ژباړه: په تحقیق سره چې تاسو ته الله جل جلاله د لوري څخه نور واضح یعنی څرګند د کتاب راغلی دی. په دې آیات کې الله جل جلاله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته نور ویلي دي. او د سورة الاحزاب آیات نمبر 45 چې الله جل جلاله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته چراغ ویلي دي، لکه فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا. ژباړه: ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکه، موږ ته شاهد او زیری کوونکی او ویرونکی لیږلی یې، د الله جل جلاله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی، بله ډیوه مو ګرځولی یې. امام طبراني رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې په دغه آیات کې د نور څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مراد دی. لوی خدای جل جلاله په د مبارک سره د حق ځلولی او اسلام یې څرګند کړی دی، کفر او شرک یې باطل کړی دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د هغه چا لپاره نور او رڼا ده چې د دې مبارکې ډیوې څخه ګټه واخلي. شفای صدور. علامه مولا علی قاری رحمت الله علیه مبارک، علامه سید جعفر رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک وویله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سایه درلوده او په لمر کې ولاړو، د لمر پر رڼا به یې رڼا زیاته وه، او که به د بلې ډیوې سره ولاړ وو پر هغه به یې رڼا زیاته وه. جمیع السوائل شرح شمائل کوكب الانور على عقدة الجوهر. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سایه نه په لمر کې معلومېده نه په سپوږمۍ کې. په روایت د ابن سبا رحمت الله علیه مبارک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سایه نه لیدل کېدل، ځکه دی نوراني وو، که به په لمر کې روان وو، که به په سپوږمۍ کې، سایه نه لیدل کېدل. څه علما بیا د مخکني روایت لپاره هغه حدیث شریف دلیل ګرځوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به په دعا کې د نور غوښتنه کول. خصائص الکبرى: وما علینا الا البلاغ المبین.